أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم فتحقیق سره منگا احاطه کړی د دینا وعدهم عدا او شمیرلی مودی پشمیر سره وكلهم آتيه يوم القيامة فردا او طول برازی ماتا پرزی د قیامت باندې یوازی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشك هاغا کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال هم کوي سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چې الله پاک به مقرر کړي دی د پاره مینه په زړونو کې فإنما يسرناه بلسانك حضور منگا آسان کړی دی دا قرآن فجبستا سرا لتبشر به المتقین چې ته پې زیری خوش خبري ورکي فرهزګارانو ته وتنذر به قوما لدا او ویری پته هغه قوم جګړمار وکم اهلکنا قبلهم من قرن څومره ډېر هلاک کړي دي مونږه اهل زمانه هل تحس منهم من احد ته اوس محسوسې په هغې کې څوک او تسمع لهم رکزا یا اورې ته کشار د خپو د هغې الله پاک وی پیغمبر علیه السلام سورہ مریم اخیری خاتمه الله پاک هغه فتحویف اخروی سره وکړه چې پیغمبر علیه السلام ته د خلکو ته ووایه چې کوم مؤمنان دي چې هغه د کفارو د ګنهګارو او د دې ظالمانو په ناکردو باندې د دې په ظلم زیاتی باندې او د دې په بدسلوکۍ باندې خفه کیږي نه ځکه چې دا لږ غونډه کې امتحان دی د دې دنیا دې که هر څومره په تاسو باندې زیاتی وکړي د دې که هر ځای کې سرمایهداري شي د دې که هر ځای کې په تاسو باندې ظلم او زیاتی شي نو لقد احصاهم منګ د دې نه احاطه کړې ده دې زموږ د حصار نه نشي وتی دې زموږ د قید نه بار نشي وتی دی ته چې کم کنډتر منګه چا پیره کړی دی د هغې نه چې تتلی نشي مقصد ترې نه دا دی چې الله پاک وایي انصاف به کېږي دا دی چې کوم ظلم او زیاتی کوي دا مشرکان مکه او دا کفار د عالمي دنیا په مسلمان باندې نو د دې یو تپوس کولو وخت را روان دی الله وایي لقد احصاهم بس دی ما په ګیره کې راوستي دي حصار ویلی شي ګیرې ته راوستو ته چې د هغې نه وتل بیا ممکن ني الله وایي دی هېڅ چېرته هم نشي تللی وعدهم عدا بل دی ما په شمېر کې راوستي دي یو څیز چې موږ شمېره کې راولو په تعداد یې موږ ته معلوم شي نو هغه بیا زموږ نه ضایع کېږي په دې وجه باندې زموږ د فقې یو مسله ده او دا حدیث مبارک هم دی چې درې خبرې داسې دي چې په هغې کې د انسان خیره نه قبلیږي دی که په هغې کې هر څومره خیرې کوي نه قبلیږي یو هغه سړی چې د هغه کور والا د هغه نافرماني او دی هر وخت دا سوال کوي خدای پاکه د دې هدایت نصیب کړي خدای پاکه د دې هدایت نصیب کړي الله ورته وایي تا له خو ما چانس درکړی دی ته څلور کولی شي نو چې هدایت یې نه نصیب کېږي نو بله وکړه که نه نو د هغه دا سوال نه قبلیږي چې هغې سمولی نه شي او صرف د الله نه سوالونه کوي چې خدای پاکه تر دې هدایت نصیب کې ته سمه کې ته سمه کې الله پاک وایي چې ته نه سمې نو زما څه کار دی چې سمو مې بله وکړه که نه تا ته خو اجازت دی بل هغه کس چې هغه یو کس له پیسې ورکړي او رسید ته کټ نه کړي وي نه لیکي او بله ورځ بیا وایي خدای پاکه دې په ما د ده په زړه رحم وکړي چې ما له د خپلې پیسې واپس راکړي او هغه ته انکاري بھائی کله دې راکړي چا ما مخکې دې راکړي الله پاک ورته وایي تا ته ما په قرآن کې ویلي چې لاسلیک وکړه تا ته ما په قرآن کې ویلي که لږی که ډېرې پای کې شرم مه محسوسوه لیکلو که ولې دې نه کول به دي که نه نو الله پاک دلته کې هم چې کوم دی نو د انسان ته دا خبره کوي چې ای انسانه وعدهم عدا دی ما شمېرلي دي دی ما په شمېر کې راوستي دي دی هېڅ چېرته هم نشي تللی بس صرف ستا د هغه درجو د اوچتولو دپاره دلته کې چې کوم دی نو ما دی په تا باندې مسلط کړي دي چې ته دې سره چې کوم دی نو جهاد وکړې که هغه جهاد باللساني د ژبې په ذریعې که هغه بالیدي د لاسو په ذریعې او که هغه دې سره چې کوم دی نو ستا معاشي جهادي هغه ته وکړه تا ته به بدلې میلاویږي په آخرت کې دي چېرته زما نه خوځېدي نه شي ولې وکلهم آتیه یوم القیامة فردا دی به په ورځ د قیامت ما ته یوازې راځي
دا د یوازې راتلو نه مقصد څه دی؟ یره ده. انسان هغه په خپله باندې انسان وي، زمونږ پښتانه وي یره وي یو الله ښه دی، یو الله بهتر دی. انسان سره د ملګري لازمن ضرورت دی، نو پس د هغې نه د زړه مضبوطي. الله پاک وی د ده نه به په دنیا کې د ده دا لښکرې، د ده دا پاټې، د ده دا ظلم زور، د ده دا طاقت چې په سره د ګمنډ دی دا به پاتې شي. دی به ما ته قبر ته هم یوازې راځي، بیا به دی ما ته حساب کتاب ته هم یوازې راځي. نه هلته کې به بیا پته ولګي چې ده سره زه څه کومه. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړلی ورسره نیک عمل هم کوي. دا لازم ملزوم دي دواړه، یوازې ایمان هم کافي نه دی، یوازې نیک عمل هم کافي نه دی. سیجعل لهم الرحمن ودا، زر دی چې الله پاک به د خلکو په زړونو کې د ده دپاره مینه پیدا کړي. ځکه چې دا حدیث مبارکه دی د نسائی شریف چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام فرمایي ما ته جبریل علیهم الصلاة والسلام وایي چې کوم یو سړی نیک عمل او پرهیزګاري تقواداري، نه الله پاک جبریل علیهم الصلاة والسلام ته ووایي د اسمان په فرشتو کې اعلان وکړه چې د دې انسان سره د الله مینه ده، تاسو به ورسره مینه وکړي. نو هغه اواز وکړي، نه هغه فرشتې هغې د انسانانو ته چې کله راکوزي شي نو ورته اعلان وکړي. جبریل علیه السلام ورته وایي چې ستاسو کم کار مقرر دی، نو چې تاسو هغې له ځای نو په انسانانو کې اعلان وکړئ چې د دې سړي د تقوا او د نیک عمل په وجه باندې الله د سره مینه کوي، فرشتې د سره مینه کوي، لہذا تاسو هم د سره مینه وکړي. نو هغه سره نه پیسئ، نو د هغه شکل صورت او حسني د هغه په مخ کې الله نور پیدا کړي او د خلکو زړونه هغه طرف ته ووړي. نو خلک هغه سره بغیر د څه لالچه مینه کوي. ولې؟ دا د هغه د فرزګارۍ وجې. د موسی علیهم الصلاة والسلام په وخت کې یو نوجوانو هغه به پخوا به د خلکو روزګار هغه بس د ځنګل نه چېرته ډکي مکي راوړل او خرڅول، په ځوانۍ کې به یې دغه روزګار و. هغه به ځنګل ته ته روزانه به یې چې کوم دی نو د ځنګل نه څانګې ماتولې، ځان له به یې خرڅولې، پای باندې به یې روزګار کوه خپل. خو چې هغه به کله ځنګل ته لړو نو کتاب لیکي چې هلته کې په هغه ځنګل کې د یو ونې د لاندې یو بابا و، بس هغه ته به مسله غوړېدلې وه او په هغې باندې هر وخت به هغه ناست بس عبادت به یې کوو. دې هلک نه چې ته هغه په خوراک څښاک لیدی و، نه یې چې ته په ګرځېدو لیدو، خو بس زموږ د پښتنو خبره بس هر وخت به یې سر څنډه، بس په ذکر کې به اخته و. یو ورځ چې دی هغه سره خوا کې تېرېدو، ده به د ډېر حیا د وجې نه سلام هم نه اچو، چېرې دی په خپله عبادت کوي، ولا آواز ورکوي ته دی خوا راشه کېنو. وی ته څه کې ستا څه کار دی؟ بغیر د دې ډکو نه د دې لرګو نه ستا څه بل څه روزګار یې زده ورته وی نه. ورته وی چې د مخکې سوچ دې کړی دی د ښې زندګۍ که نه بس ټول عمر به لکه د ګیلکار په شانتې بس دغه یو کرنډۍ اوچتې را خلاصې. تاسو که ګیلکار ته کتلي چونکې هغه نه انصاف وي، په دې وجه باندې عمر له هغه د کرنډۍ نه نه خلاصېږي، هله دې خلاص شي چې مړ شي. ولې چا سره انصاف نه کوي، خپله دیاړي پوره وي او کار روزګار صحیح نه کړي. نو کوم انسان هم چې انصاف نه کوي هغه دغه شانتې همیشه په هغه یو روزګار کې لګیږي، پای کې ترقي نه کوي. او ته د ترقۍ سوچ نه دی کړی، او ته د پلار نیکه مې دا کسب و بس دا اډکي بیا ماتول، بس زم دا کوم. هغه ورته تعالی الله ذهن درکړی دی، عقل درکړی دی، لغو ته ذهن عقل استعمال کا چې د دې مشقت نه لږ خلاص شي. داس چلو کا چې دا ته چې کوم ځای پورې ځې او ډکي ماتې را دې نه لږ مخکې لاړ شه، دغه ځای کې د چندن لرګي دي، نو چې هغه وړې نو چې تا ته په دې باندې 10 روپۍ میلاوېږي نو په هغې به راته 15 میلاوېږي، نو لغون ته په اسانه باندې به ستا زندګي تېرېږي، لږ دمه به شي. هغه ځان سره مسکی شه روان شه، یاره بابا چې در ځای نه خوځېدلی نه دی، بس ټول رس چې کوم دی نو الله وایي او دې ما ته وایي چې لږ مخکې ورشه نو دغه ځای کې دا لرګي دي. ناڅاپه په ذهن کې خیال راغی چې تپوس نه وکړم چې دا څه شی دی، چې لرګی دی نو خو لرګی دی، خلک یې بلوي، نه هغه به رانه څوک څنګه ګران والي، را واپس شي ورپسې. وایي بابا یو تپوس خو درنه دا کوم چې تا ته څنګه پته ده، ته خو دلته ناست یې ګرځې را ګرځې نه. او دویم په دغه لرګي کې څه کمال دی چې دغه لرګي به زما نه خلک ګران والي. هغه ورته وایي ستا زما مشوره کې مقصد دی که ستا زما ګرځېدو کې مقصد دی، دا خبره پرېږده، خو دغه لرګي چې دی دا خوشبودار دی، نو د دې نه خلک د بلولو په ځای باندې نور هم د فایدې کارونه دي، په کور کې په کار راولي. بس هغه لړو چې لغون ته مخکې لړو، حقیقت کې هغه شانتې لرګي ورته میلو شو، بس سړی لړو لرګي یې مات کو چې خرڅ یې کو، هفته پس راغی
روزانه به راته هفته پس راغی. هفته پس راغی بابا سره خوا کې بیا چې کوم دی نو تېر شو په هغه لرګي پسې روان و. هغه ورته یې ځوانه ته راشه کښېنه ما سره. ویې څه کوې؟ ورته وایي هغه لرګو پسې راغلی مو یو هفته مې ډېره ښکلې تېره شوه. هغه ورته وایي مخکې سوچ نه دی کړی د دې نه، بس دغه به وړی اوس بس یو هفته به انتظار کوې. هغه ورته وایي مخکې سوچ زه څنګه وکړم، بس تا راته دغه ښولې دی نه. ورته دا خو راته ما ویلي د خپل ذهن نه استعمالوې. د دې نه لږ غونته کې مخکې لاړ شه دغه ځای کې سپین زر دي، په هغې باندې لږ نور هم وخت تېر شي. هغه اعتماد راغلی و چې لړ واقعي سپین زر و. 2 هفتې پس راغی بابا سره تېرېده. بابا ورته ته راشه کښېنه، مخکې دې سوچ نه دی کړی، بس صرف زما په هغه تیاره باندې به روانې، بس زمونږ په شان دی و. بس چې چا به ورته څه ووایي نو په خپله به پکې سوچ نه و چې به دې کې زما پیدا را او که نقصان دی خو بس به صحیح ده. ورته یې ویله دغه ځای نه چې لږ مخکې لړ شي سره زر دي، په هغې باندې به د یو میاشت نیمه ګزاره کېږي. چې لړ واقعي حقیقت کې هلته کې سره زر. میاشت پس راغی هغه ورته وایي څنګه چل دی، حالت څنګه دي؟ ورته وایي حالات ډېر بهتر دي، بس هغې پسې ځم میاشت مې ښه ګزاره کېږي. هغه ورته وایي راځې نه دا زندګي ښه کښېنه ځان له. ورته وایي زما دپاره بس وایي دا ښه کافي ده. هغه ورته وایي چې الله دا دومره لویه دنیا پیدا کړې ده نو ستا د فایدې دپاره پیدا کړې ده. لږ مخکې ورشه دغه ځای کې هیرې جواهرات دي، کتاب استاد لیکي. ورته وایي چې هیرې جواهرات دي، شغلړ وکیل ته هیرې جواهرات. سړی مالدار شه. بس 6 میاشتې پس راغی. 6 میاشتې پې ښه ښکلې کار وچلېده او خلکو بس انسان نور څه غواړي خو بس چې کوري ښځی ماشوماني او مال دولتي، بس عیش و ارامي، نور څه غواړي هغه په دنیا کې. بس د دنیا دا ټول څیزونه یې حاصل کړه. چې راغی هغه ورته یې ته راشه ځوانه، وایي کوم خوا روانې وې؟ پسې روانې یم، 6 میاشتې مې ښه ښکلې تېرې شوې. ورته وایي کښېنه دلته تا ته زه خبره کوم. وایي د دغې نه مخکې دې سوچ نه دی کړی؟ ورته وایي بس دا سوچ کافي دی که نه. ورته وایي کوم ځای نه چې ته مخکې سوچ کوې ترقي مومې که نه. ورته وایي اوس به راته څه میلاوېږي؟ اوس به راته زه میلاوېږم. ورته وایي دا څنګه؟ ته به راته څنګه میلاوېږې؟ ته خو ما سره میلاو شوې. هغه ورته وایي تا زما نه دا تپوس وکړو چې ته خو نه ما په خوراک څکاک ولیدی، نه مې په تګ راتګ ولیدی، او دا دومره هر څه راته معلوم دي او زه دې دومره حد ته ورسولم، نو تا ته پته ده دا ما ته په څه میلاو شوي دي؟ دا ما ته د الله په پېژنګلو میلاو شوي دي. ما د دنیا نه علاوه د آخرت سوچ کړی دی. ما دنیا په ځای پرېږده، ما د آخرت سوچ کړی دی. ما خپل بچي هر څه برابر کړي دي، بچي مې برابر کړي دي، په خپلو خپو ولاړ دي، جدا کړي مې دي. ای خو اوس نور زما په کار نه راځي. اوس چې زه کوم طرف ته روان یم نو هغه طرف ته به زما خپل عمل زما په کار راځي. نو د خپل ځان په باره کې هم لږ سوچ وکړه که نه. اوسه پورې خو د بچو دپاره تا دا دومره سوچونه وکړو او هغوی دې دومره حد ته راورسول. د دغه لږې زندګۍ د عیش و ارام دپاره تا دومره کارونه وکړو. اوس د هغه ډېرې زندګۍ چې د هغې صرف دا لږه زندګي او جلک، اوس د هغې دپاره لږ سوچ فکر وکړه. د الله ذکر ته کښېنه، سوچ او فکر شروع کړه. تا باندې به هم الله پاک هغه هر څیز کولو کي چې کوم یې په ما کولو کړی دی چې زه د الله شم. الله پاک زه د خپلو بندګانو د هدایت یو ذریعه وګرځولم. زه دلته ناست یم او د الله پاک د بندګانو په کار راځم. الله پاک هغه هر څه ما ته ښکاره کړي دي چې کوم یو کس ضرورت راځي ورته وایي دغه ځای کې داري، دغه ځای کې داري، دغه ځای کې داري. زه ګرځېدلی خو نه یم. نو که چېرې ته انسانه که چېرې ته د آخرت سوچ شروع کړې الله پاک به ستا هم زړه کولی وکړي. ولې دا ټول هر څه چې دي د دنیا دا د آخرت یو جلک دی. نو که په دنیا کې د دنیا د څیز دپاره ته محنت کې او تا ته هغه میلاویږي ته پې خوشحالېږي، نو که د آخرت دپاره محنت وکړي نو هغه بغیر لالچ لري به ته ډېر څه میلو شي او په هغې کې به ستا هغه زندګي ښایسته شي چې دا یې ختمېده نشته. بس هغه ورته وایي باباجي ستا شاګرد کېږم، تا سره کښېنم. هغه ورته وایي دلته کې چې ته ما سره کښېناستې د دنیا کار به دې هم رواني، د آخرت کار به دې هم رواني. د الله پاک پېژنګلو هغه چې کوم دی نو د انسان هغه معراج دی، هغه د ایمان حصه ده چې کله دی الله وپېژنده د دنیا ټول مصایب به ستا نه ختم شي. چې کوم مؤلف کتاب لیکلی دی هغه وایي مقصد د دې ټولې خبرې نه څه دی؟ یوه خبره ده چې انسان له صرف دنیا ته ډډه وال نه دي پکار. الله پاک هم دلته موږ ته فرمایي چې که چېرې ته د الله پاک شي د الله فرزګاري وکړي سیجعل له الرحمن ودا، الله پاک باید ټولو انسانانو په زړونو کې ستا مینه او محبت پیدا کړي،
ستا به دنیا هم ښایسته شي، ستا به آخرت هم ښایسته شي. فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. او حضور دا قرآن منګه ستا په ژبه آسان کړی دی، انتهایی سلیس، انتهایی ښکلی نرم مزیدار، چې ته پې زیرې ورکړې فارزګارانو ته چې یوازې ګورې د دنیا زندګۍ ته ډډه مه وهې، د خپل آخرت په باره کې هم سوچ کوې، ځان دې د آرام او راحت عادت کو. نو دلته کې آرام او راحت غواړي نو دې قبر کې هم تا ته لږ ضرورت دی، بیا تا ته په قیامت کې هم ضرورت دی. نو د هغې دپاره هم سوچ وکړه. وتنذر به قوما لدا، ویروه پې هغه قوم جګړمار چې هغوی صرف د دنیا سوچ کوي. هغوی وایي چې سترګې پټې شي بیا ما څوک ویني، که ما سره په قبر کې څوک هر څه چل کوي، که سرمند رانه وباسي او که کمبل را باندې راچي څوک مې ویني نه. الله وایي هغوی ته ووایه چې دا دلته کې چې ته څه کوې خو د خپل آرام او راحت دپاره کې. نو ته خلکو ته ښې، دا خو د خلکو د خولو سیز نه دی، دا خو ستا د خپل آرام او د راحت سیز دی. وکم اهلکنا قبلهم من قرن. او که بیا هم دې نه سمېږي نو ورته ووایه چې تاسو سوچ وکړئ، که تاسو ته دا خوب ښکاري چې څنګه به وي دا هر څه او څنګه به وي زموږ نه چې کوم دی نو دا سزا او عذاب د څومره الله قومونه هلاک کړي دي د نوح علیه السلام نه والې تر اوسه پورې. هل تحس منهم من احد، څوک دې محسوس کړو، څوک الله پسې را واپس شو، څوک الله ته رکاوټ شو، چا د الله د مقابلې کوشش وکړو، چا د انتقام اخیستو سوچ وکړو، ودلي ده پکې څوک، خو چې یو پیری دفن کړي دي بس دفن دي. او تسمع لهم رکزا، یا چې تا د هغوی د خپو کشار واورېدو بس، خو چې یو پیره هغه زندګي ختمه شوه نو ختمه شوه، بیا بله زندګي شروع شوه. لکه څنګه چې اوس زمونږ دا سوچ نشته چې بله زندګي شته، مونږ وایو بس که دی نو دا دنیا ده، بیا د هغې نه پس دا سوچ نشته چې بهی دنیا هم وه نه. هلته کې چې کوم دی چې مونږ کم عمل کړی دی بیا به مونږ ته صرف د هغې بدله میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد احصاهم وعدهم عدا، په تحقیق سره الله د ټولو نه احاطه کړې ده او شمېرلي دي. وکلهم آتیه یوم القیامة فردا، او ټول به الله ته یوازې راځي. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل هم کوي، الله پاک به د خلکو په زړونو کې د هغوی مینه واچوي. فانما یسرناه بلسانک، په تحقیق سره حضور موږ آسان کړی دی دا قرآن په ژبه ستا باندې، لتبشر به المتقین، چې ته پې زیرې ورکړې فارزګارانو ته، وتنذر به قوما لدا، او یری پیا قوم بحث کوونکي جګړمار. وکم اهلکنا قبلهم من قرن، او ستاسو نه مخکې موږ څومره اهل زمانه هلاک کړي دي. هل تحس منهم من احد، څوک پکې محسوسوي. او تسمع لهم رکزا، یا د چا د خپو کشار مو دوباره اورېدلی دی.